السلام علیکم ناظرین. دا وخت موږ سره ضلع مومند پېټرول مصنوعاتو کوم اسوسییشن دی، د هغوی صدر موږ سره ولاړ دی. د دوی څه مطالبات دي د حکومت نه، د هغوی سره خبرې کوو. دا راته ووایي چې ستاسو د حکومت نه څه مطالبات دي؟ ډیره مننه، مهرباني وروره، تشکر چې تاسو راغلئ، خپل قیمتي وخت هم موږ ته راکړو. زما نوم حضرت شاه دی، زه د ډسټرکټ مومند پېټرولیم اسوسییشن صدر یم. زموږ د حکومت نه مطالبات دي وروره چې کوم تیر جون نه د حماد اظهر صاحب پی ټي آی ګورنمنټ د هغوی ته موږ ویلي چې زموږ کوم فکسډ کمیشن دی 4 روپۍ پر لیټر، ګراني راغله ډېره زیاته، ریټونه بره لاړه. کاینډلي دا تاسو موږ له پرسنټیج ته واړوئ، موږ له 6% راکوئ پر 6%. هغوی موږ ته په اسلام آباد کې مو سره مذاکرات وشول، هغوی موږ ته د ایقات دهاني راکړه، په هغې کې 85 چې کومه دی پیسه 85 پیسې پکې هغې کې هغه ټیم سره چې کومه دی هغه موږ ته سیوام کو. نو هغوی موږ ته 22 جون چې کومه دی دا اوس چې کومه میاشت تېره شوه دا یې راته راکړه چې د دې پورې به دا سیز موږ ته تاسو ته 6% ته واړو. بیا پکې بدقسمتۍ نه د هغوی حکومت لاړې د منځ نه. نو موږ دې حکومت له هم 2 میاشتې ډیډلاین ورکړو چې عوامو ته تکلیف جوړ نه شي. د عوامو تکلیف زموږ تکلیف دی، دا سیز تاسو زموږ 6% ته واړوئ. پرون اوس زموږ اسلام آباد کې چې کومه دی پېټرولیم منسټرو چیرمن وګړو او ډېرو مشرانو د حکومت هغوی سره مذاکرات وشو، خو بدقسمتۍ نه ناکام شو. نن بیا 4 بجې په کراچۍ پی اس او هډ کوارټر کې زموږ ټیم تللی دی او هغوی سره مذاکرات دي. د حکومت نه زموږ صرف دا مطالبات دي چې زموږ دا کوم کمیشن دی فکسډ 4 روپۍ، کاینډلي دا تاسو پرسنټیج ته واړوئ. که په 300 لیټرو مو زموږ به 6%، که په 100 مانې لیټر مو زموږ به 6%. جی لکه تاسو دا وایي چې زموږ کوم پرافټ دی هغه فکس موږ د پرسنټیج راکړي، که بیا تیل ګراني او کار ځانېږي؟ جی دا زمونږ فکس دی د لیټر په حساب سره دی چې په 65 مالي لیټر مو زمونږ پکې 4 روپۍ وي. اوس چې 280 ته رسېدلی اوس خو پکې څه ډیکریز راغلی، ریټونه کم شو، زمونږ هغه فکس 4 روپۍ دی. چې خرچې بړاو شولې، کیریج چې کومه دی د 15,000 نه 45,000 ته ورسېدو، ډرافت د 15 لاک نه 45 لاک ته ورسېدو. نور لیبر خرچې چې کومه دي سیلمین 25,000 روپۍ د کرایاګانې دي، بجلۍ بونونه دي، بلا خرچې دي، د پمپونه الټه تاوان کې روان. که چېرې ستاسو دغه مذاکرات ناکام شو، دغه مطالبات ستاسو ونه منل شو، نو بیا به احتجاج کوئ پوره ملک یا صوبه کې؟ امید خو لرو انشاءالله چې نن مازدیګر زموږ مذاکرات کامیاب شي د حکومت څخه. خو که فرض که بیا ناکام شو نو د ناکامۍ په حالاتو کې به موږ بیا مجبوراً عوامو ته هم دا میسج دی که هغوی خپل ضروریات د پیټرول او د ډیزلو پوره کوي نو هغوی سره 12 بجو پورې ټیم دی. نن د ناکامۍ په صورت کې به بیا موږ ټول پاکستان کې چې کومه دی به شمول مومند ایجنسي ډسټرکټ مومند دا به پمپونه A to Z باندې جي دې کې به مستثنا صرف هغه کسانو ته چې هغه امبولینس ګاډي یا سیریز بیماری، نور سرکاري غیر سرکاري مشران کشران ټولو باندې به دا یو قسمه لاګوي. ډېره زیاته مننه، شکریه. دا و د ضلع مومند پېټرولیم مصنوعات اسوسییشن صدر. دوی وایي چې که چېرې دوی حکومت زموږ په مطالبه باندې عمل ونه کړي نو په پوره ملک کې به احتجاج کوي. دا وخت موږ سره یو بل ملګری ولاړی، دا راته ووایي چې ستاسو نوم سره او څه مطالبات دي حکومت نه؟ جی زما نوم نظیر اندیش دی، تحصیل صافي اوسېدونکی یم. او نن چې کوم زموږ دا کابینه راغونډه شوې وه، د کومه مسله ده دا زموږ تقریبا چې د تیر یو کال نه روانه ده. ولې چې مخکې کوم ریټونه وو په 60-62 روپۍ باندې لیټر وو او هغه نن سبا چې کومه دي 260 ته تقریبا ورسېدل. نو دا مسله هم په دغه مارجن باندې روانه ده چې په هغه وخت کې چې کوم دی پر لیټر 4-4.5 روپۍ مارجن وو. اوس موږ هغه حکومت نه دغه مطالبه کوو چې یاره دغه مارجن دی چې کوم دی په پرسنټیج باندې کي او په پرسنټیج باندې داسې ده که تیل ښکته تلل که پورته تلل نو موږ به چې کوم دی په هغې کې به څه مسله نه راځي او عوام هم کوم د شکایات نه کوي. نو دغه زموږ د سبا نه انشاءالله د دغې لپاره موږ په ټول پاکستان کې چې کوم دی احتجاج دی مازدیګره پورې که زموږ مطالبات یا زموږ مسله حل شوله حل شوي به وي، که نه نو سبا سهار 5 بجو نه به چې کوم دی زموږ ټول پاکستان کې چې کوم دی پمپونه بند دي او تکلیف و بلکې د عوامو تکلیف و دا زموږ تکلیف دا ټول یو دی. او د حکومت نه موږ په اعلی سطح باندې چې کوم دی دا مطالبه کوو چې دا زموږ مسله چې کوم دی فیل پور حل کوي چې موږ دغه تکلیف نه چې کوم دی موږ عوام یو سره بچ شو. د دوی د حکومت نه همدغه مطالبه ده. دوی وایي که پیټرول په 60 روپۍ لیټر زموږ پکې 4 روپۍ، اوس که پیټرول په 236 روپۍ لیټر دی خو زموږ پکې اوس هم 4 روپۍ. دوی وایي چې زموږ له دې پرسنټیج راکړی شي، موږ پسې خرچې سیوا شوي دي، زموږ چې کوم پیسې بندېږي یو په ډبل بندېږي. مخکې به چې 5 لک روپۍ بندېدي اوس 10 لک روپۍ بندېږي او د پیټرولو د نرخونو زیاتېدلو سره سیال هم کم شوی. دوی وایي چې موږ کوم ساتلي مزدورانو د هغوی تنخواګانې
15,000 وي موږ 25,000 20,000 ته رسولي خو زمونږ چې کوم پرافټ دی هغه اوس هم 4 روپۍ دی پر لیټر دی وایي چې موږ د پرسنټیج راکړي 6% دی موږ له راکړی شي او د حکومت نه دا مطالبه کوي وایي که چېرې دا مطالبه ونه منل شوه په پوره ملک کې پوره صوبه کې به احتجاج کوو. دا وخت موږ سره پېټرولیم پمپ یو بل مالک ولاړ تاسو څه وایي دې باره کې؟ دا چې کومې خبرې د سټرایک حوالې سوي هغه خو زموږ مشرانو وکړلې. دویم زموږ د احتجاج تاثر د خلکو د غلط ځي هغوی دا خبره کوي عام پبلیک چې کله تیل ارزان شي د پیټرول پمپ والا بیا احتجاج کوي چې کله ګرانیږي نو څه نه وایي چې کله پیټرول ګران شوي موږ په غلنۍ کې احتجاج کړی د ګرانۍ خلاف 60 روپۍ ډیزل چې کوم دی پر لیټر ګران شوي او د دې خلاف موږ په غلنۍ کې احتجاج کړی دی. دویمه خبره دا ده دا زموږ د مارجن خبره ده دا تقریبا 2 میاشتې مخکې موږ دا اعلان کړی چې په 18 تاریخ به موږ احتجاج کوو که زموږ د مطالبات ونه منل شي. نو مهرباني وکړئ تاسو ته چې دا کم تاثر درځي چې یاره دا تیل ارزان شوي دی پمپونه والا احتجاج کوي نو دا ستاسو غلط فهمي ده او الټا په ریټ بړاوېدلو کې زموږ الټا نقصان دی په دې کې زموږ فایده نشته دی عرضي کې موږ ته فایده وشي هغې فایده نه ده الټا زموږ سیل ورسره کم شي تیل چې کله ګران زموږ سیلونه کمي نو دا موږ ته نقصان دی چې تیل ارزان شي زموږ د حکومت نه اوس دا مطالبه هم ده چې کم از کم ډیزل او پیټرول دا 100 روپۍ لیټر د عالمي منډۍ د حساب سره نور ارزان شي زموږ دا مطالبه هم ده. نو مهرباني وکړئ دا کم تاثر چې تاسو له درځي غلط دا غلط فهمي ده ستاسو زموږ سټرایک د خپل پرافټ دپاره دی چې دا زموږ 6% شي. دوی وایي چې د عوامو کومه غلط فهمي ده دغه دې ختمه کړي موږ د خپل منافع دپاره موږ د خپل پرافټ دپاره احتجاج کوو 2 میاشتې مخکې موږ دوی دپاره میټینګ کړو که دوی وایي چې پیټرول ارزان شي د دوی پکې نقصان دی یا د دوی دپاره احتجاج کوي نو موږ د دغه دپاره احتجاج نه کوو زموږ چې کوم منافع ده د هغې دپاره احتجاج کوو 2 میاشتې مخکې موږ دې دپاره میټینګ کړو